وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سورہ بقرہ 31 نمبر آیات پہلا سپارہ. نن د دې آیت کریمه دویم درس ته. په دې آیت کریمه کې الله رب العزت د آدم علیه السلام دغه فضیلت حکمت بیانوي او هغه په دې طریقې سره بیانوي چې د آدم علیه السلام او د فرشتو په یو خبره کې الله رب العزت ازمیخت او امتحان واغستو. باغ امتحان کې آدم علیہ السلام اعلی پوزیشن سره پاس شو او فرشتو ته د هغه خبرو علم نو بظاهر اغوی ناکام شوي، خو د هغه ناکامی د هغوی په شان کې څه تنقیص او نقصان نه راولي، ځکه د هغوی په فطرت کې دغه څیزونه شامل نو الله رب العزت د آدم علیہ السلام هغه فوقیت او هغه فضیلت بیان کو چې علمی صلاحیت په آدم علیہ السلام کې زیات ته او اے فرشتو تاسو کې د عبادت صلاحیت زیات ته او د دنیا د نظام د چلولو د پاره د عبادت سره سره د علمی صلاحیت ډیر ضرورت ته، ځکه دنیا دارالاسباب ده او دا دارالعملم ده. دنیا کې خپلم ژوند تیرول دي او آخرت د پاره تیاریم کول دي، د دې دوانو خبرو ضرورت دی. نو د آخرت د پاره د عبادت او د عقیدې د نظریې ضرورت دی او دنیاوی اعتبار سره د کسب ضرورت هم دی او دا شان د دنیاوی اسباب او د اکتسابی علوم د دې ضرورت دی. نو دی وجنه آدم علیہ السلام سره دا دوانه نعمتونه شته او تاسو سره یو نعمت دی او د دو نعمتونو والا خاون او مالک د یو نعمت والا نه افضل وي. بالفاظ دیگر آدم علیہ السلام دنیاوی او د آخرت اعتبار سره دوانه علوم لري او تاسو سره صرف اخروی علوم دي. نو دا مسله په دې کې بیانېدله او د دې اصل غرض دا و چې الله رب العزت د آدم علیہ السلام هغه فوقیت بیانوي او هغه په دې تر سره بیان کو. وعلم آدم الاسماء خود نوکڑ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام تا تعلیم ورکو علم ورکو الاسماء کلها دنمونو دو طول سیزنو یعنی دا اکثر سیزنو یا د ډیرو سیزنو. کله کل په معنا د ډیر سره راځي، نو سړی وایي زه پارو سپویږم، نو دې مطلب دا نه چې پارو سپویږي، یعنی مطلب خپل میدان کې او خپل فیلډ کې ما سره ډیر علم دی. نو دلته عرفي کول ته مراد دی، استغراقی نه دی. استغراق دی ته ټول اشیاء مخلوق نشي زده کولی، دا د خالق خاصه ده. نو دلته چونکې الله رب العزت قرآن د عربو په محاوره کې نازل کړی دی او انسانی محاوراتو کې نازل کړی او انسان په خپل محاوره کې کله ډیرو ته ټول وایي ما سره ار یو شی شته. خلک وایي که نه نو چې تپوس ته وکړي ګاډی شته، وایي نه ګاډی خو را سره نشته، ټول را سره شته. بیا یو بل شی تپوس وکړي هغه مو سره نه. مطلب دا وي چې ضروریاتو والا چې اکثر څیزونه دي ما سره شته. خلک وایي که نه الله په ما باندې ډېر نعمتونه کړي، هر شی راله راکړی دی، نو ډېر څیزونه خو تا سره نه. خو د دې نه مراد دقه وي چې ما سره یعنې اکثر څیزونه شته، یعنې زما یا مطلب دې دا وي چې زما کوم ضروریات دي هغه الله پوره کړي دي. نو آدم علیہ السلام له الله د هر شي علم ورکو، یعنی چې کوم آدم علیہ السلام د پاره ضروری او د اقصی سره چې کوم به حیثیت انسان دنیا کې د استوګنې او د زندګۍ او د معاشرت تیرولو د پاره اسباب او ضروری اشیاوي د هغې یا د هغې صلاحیت یې پکې پیدا کو. ټول آدم علیہ السلام له ورکو. آدم علیہ السلام کې د دنیاوي د هر څیز معلومولو صلاحیت الله آدم علیہ السلام له ورکو.
یعنی د آدم علیه السلام په هغه عقل کې په دماغو کې د هغې صلاحیت و به الله رب العزت هغه درجه به درجه او زمانه به زمانه د اولاد د آدم ته منتقل کو اسماء كلها او صرف نمونه نو تاثیراتی مو منافیم وی اغراضی مو نقصاناتی مو فیدیم وی په دې ټولې سیزې په کو د دې سیز فایده دا نقصان دا دی او داس د دې صلاحیت الله رب عزت د آدم علیه السلام په دماغو کې واچو نو اوس هم ګوره انسانانو کې دا شته چې یو سیز کې سوچو کی او لک شان په سړه سینه او په سړه دماغ ورته کینی انسان د یو سیز د خپل دماغ مطابق دغه فائدې او نقصانات راويستلی شي دا ولی د آدم علی السلام او داغه د بچو په دماغو کې الله د صلاحیت چولې زناور لم الله دماغ ورکړي خو نه پوي د کشان فرشتو لم الله دماغ ورکړي خو داوی ځان له محدود دي داوی چې کوم محکمه ده او کوم انتظامات دی پاغي پويږي په نورو نه پوي ثم ردهم بیا پیش کړه دغه نمونه سره دغه شیزونو نه اشیاء علی الملائکه ملائکو باندې فقال نو ویلی الله انبئونی خبر را کای ماتا باسماء هؤلاء پنمونو د دې شیزونو باندې دا شی څه د پاره دی دا څه شی دی فرشتو ته الله رب العزت وی ان کنتم صادقین دلته خبر ورکی خبر په معنا د امتحان سره الله ته امتحان اغوست نو دلته اجز د فرشتو بیانې او اختبار او امتحان د فرشتو بیانې چې فرشتي په هر شی باندې نه پويږي دیو جن باز کسان دی هغه د فرشتو نه امداد غواړي فلاني فرشتي او امداد ته مافوق الاسباب غواړي یو ما تحت الاسباب د الله په اجازت باندې فرشته چې کوم کارونه کوي هغه کولی شي دا ټول کارونه اکثر کارونه الله په فرشتو باندې کوي خو د الله د اذن او د اجازت نه بغیر او د واک او د اختیار نه بغیر فرشته څه نشي کولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له جبرئیل ډیر ورځې رانه تر دې پورې چې کافرانو پروپاګاندا وکړلې و استعرب ته پرېغوسته استعرب ته زر دښمنی شروع کړې ده کتا سره لګېدلې نو خو فرشته به را لېږلې کنه نبی اسلام ډیر خپم شو ځکه داغه مذاق اڑاوېدو داغه مذاق جوړېدو خندنې ور پورې کېدی او نبی اسلام چې ډیر ورځې پس جبرئیل علیہ السلام را تپوس هم ته وکړو ویل ته ولې نه راتلې نو هغه ویل وما نتنزل الا بامر ربک وی چې موږ خپل نه شو راتلې دا خو چې د الله حکم راځو ویل ښا نبی الله رب العزت آیاتونه راولېږل چې نه ما خپل پیغمبر نه دی پرېغوستی او سورہ دوحا نازل کړه والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اے زما محبوبا زما دی پدی نور سپوږ مې پدی ورځ ورنا پدی سيزونو قسم وی یستا په مخ مې قسم وی یو تفسیر دار چې ما ته نه پرېخه خدا خو به تور امتحان د کله وزن فرشتہ را لېګم کله به نه را لېګم نو د دینه دا معلومه شوه چې فرشتي عالم الغیب نه دي پارس نه پويږي او هغه سره پورا واک او اختیار نشته بس چې کوم سیز ورته سپارلې د هغه فرشتہ اقا کار کولی شي دا غي نه علاوه په بل کار نه پويږي دنیوي او کار باندې نه پويږي لکه ور آدم علی السلام پويدو هغه په نه پويدو نو فرشتو سره د دې علم نشته نو چې علم نشته نو علم کلی فرشتي سره نشته او مخکې په خپل وی لا علم لنا په خپل فرشتہ اعلان وی جی دا علمونه موږ سره نشته نو یو مسله پکې دا چې فرشتو سره عالم الغیب نه دي فقال انبئوني باسماء هؤلاء دلته خبر دو قسم یو چې یو سړی ځان په یو خبره پوي چاته ویل کته راته دا وخای یو دا دی چې هغه سړی ته سخودل غواړي دلته الله رب العزت پاره سپوي د دې د پاره وته ویل چې ما ته وایي ګینې زنه پويګم نعوذ بالله نه کله استاد ماشوم ته به تور سوال داسې خبره کوي الکه ته وایې د فلاني سیس نو هغه مطلب دا نه چې استاد پې نه پوهېږي هغه مطلب دی چې دا شاګرد پوهېږي که نه پوهېږي د شاګرد علم معلوموي نو دلته الله د فرشتو علم معلومو ځکه انبئوني خبر راکا دی ورته نه چې علموني ماله تعلیم راکوي انبئوني باسماء هؤلاء خبر راکوي ماته
چې تاسو ته د دې علم شته که نشته. نو دلته د دې دپاره تپوس شو ان کنتم صادقین، که چېرته یې تاسو رښتیني په خپله خبره کې. اصل کې فرشتو یو ځل دا خبره کړې وه د خپل علم مطابق، لن يخلق ربنا خلقا اکرم علیه منا ولا اعلم منا. فرق کې خبرې کولې وی الله رب العزت زمونږ نه ډېر افضل اکرم او عالم خلق دنیا کې نه دي پیدا کړي، چونکې فرشتو سره د الله رب العزت تعلق او هغوی بار وخت صفائی کې وي او عبادت کې وي، او هغه وخت کې له آدم علیه السلام خبرې نه وي چلېدلې، نو د هغوی خبره د هغه زمانې او د حالات حاضره مطابق صحیح وه، خو بیا هم د الله نه څوک خبر نه دي. نو دی وجې نه هغوی دا خبره کړې موږ نه څوک عالم او اکرم نشته، وایي داسې معلومیږي. نو الله رب العزت ورته ویلې ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني په دې خبره کې چې موږ سره د ټولو نه زیات علم دی، موږ د ټولو نه اشرفي، نو زه د فلاني فلاني څیز څه دپاره جوړ شوی دی او د دې څه فایده ده؟ نو گویا کې فرشتې دغلته په هغه خپله هغه سوچ تصور کې خطا شوي. خطایي کېږي د انسان، ګناه د فرشتو نه نه کېږي، دا به یاد لرئ. یو وي ګناه، یو وي خطا. په دې کې د ځمکې د اسمان فرق دی. چا ذهن کې دا رانشي چې فرشتو نه ګناه کېږي، نه دې کو د ګناه نه یو خبره کې خطا شو. د خطا او د ګناه مثال دا دی لکه یو انسان روجه ده او په روجه کې قصدن اوبه څکي، دې ته وایي ګناه، او یو انسان دی خطایي کې اوبه څکلي، دې ته وایي خطا. نو دې کې څومره فرق دی؟ خطایي باندې چې چا اوبه څکلي هغه باندې د روجې قضا نشته، هغه ګناهګار هم نه دی، او هغه ته ثواب هم میلاو شو او فایده هم ورته میلاو شوه، تر و تازه شو که نه. او دا بل چې اوبه وڅکلي یو ګیلاس اوبه، هغه نیم ګیلاس اوبه څکلي، د پوره ګیلاس اوبه وڅکلي، خو د ده په ثواب او په هېڅ کې کمی نه راغلی. هغه یو ګوټ اوبه وڅکلي، 2 میاشتې روجې به هم نیسي، که ټول عمر روجې ونیسي د دې روجې ثواب هم ورته نه میلاویږي، او دغه رنګې توبه او استغفار به ورسره جدا کوي. او که د الله عذاب په دنیا کې رالی نو دا د لا بله. نو څومره فرق شو خطا او دغه کې ګناه کې. نو قرآن پاک کې راځي لا یاسون الله، فرشتې اسیان نه کوي، په هغې کې د ګناه ماده نشته ده سره، داسې نه کوي. نو دلته هغه خطا شوي په خپل هغه تصور کې، په خپل هغه سوچ کې چې کوم جوړ کړی و هغوی. نو ځکه ورته الله ویل ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني یئ. یا دلته د صادقین ځکه صدق کله په مقابله د کذب کې راځي، صدق رښتیا کله په مقابله د دروغو کې راځي. نو که په مقابله د دروغو کې والی نو دروغ خو ګناه ده. نو دلته صدق نه مراد د هغوی هغه سوچ و خطا معنا ده. کله صدق په مقابله د خطا کې راځي، یو سړی خطای او یو صادقي هغه سمي، دې ته هم ویلی کېږي عربی. یا کله صدق په معنا د علم سره راځي، ان کنتم صادقین ان کنتم عالمین، که تاسو چېرته علم لرئ نو د دې څیزونو علم د دې ته څه وایي دا راکئ. نو هغوی سره علم نه و، دلته صادقین په معنا د عالمین سره علم والا. یا درېیمه معنا صدق عام د پښتو محاوره کې او د عربۍ مقابله کې، د عربۍ په ژبه کې او په عام ژبو کې کله صدق په معنا د سمې خبرې سره راځي. وایي لکه صادق کار به کې، سم کار به کې چې سړی دغه کوي. نو کله صدق په معنا د دې سره هم راځي، سمې خبرې، ثواب په معنا سره، سمې خبره، یاره سمه خبره راته وکړه، یا صدق خبر راته وکړه. نو کله په معنا د دې سره هم راځي. لکه انګلیش کې وته که ته په رایټ یې، ته په سمه خبره باندې نو داسې ماته ووایه. نو دلته کله په معنا د دې سره هم راځي. دلته اوس یو اهم خبره دا راځي چې فرشتو د دې خبرو جواب ولې ورنه کړو. یا الله رب العزت چې کله امتحان اغستو نو آیا فرشتې دلته موجود وي که نه؟ ځکه یو انسان یو نصاب ویلی نه، یو ته د هغه نه امتحان الی، نو دا خو بیا هغه نه پوهېږي په هغې. نو دې کې دا خبره چې فرشتې موجود وي، چې کله الله رب العزت تعلیم ورکو آدم علیه السلام ته، نو آدم علیه السلام هم جنت کې فرشتې هم راغونډې کړې وي، تعلیم یې ورته ورکو، خو د دې باوجود فرشتو دا غسیز کریکټ جواب او صحیح جواب ورنه کړی شو. د هغې اوس څه وجه ده ولې ورنه کړی شو؟ د دې عزتمندو
دوه درې وجې. یو وجه دا ده چې د فرشتو په فطرت کې د دنیا څیزونه نه دي کېغوستل شوي، چونکې فطري طور سره او پیدایشي او خلقي طور سره د دوی په د دنیا سره څه تعلق شته نه دی. نو روټۍ خوره مور شه، فرشتې روټۍ نه خوري. موږ او تاسو چې وده شو آرام ملو شي، فرشتې دپاره آرام دا قیسې نشته. د هغوی بیل خلقت دی، بیل پیدایش دی، د بیل څیز نه پیدا شوي دي. نو دې وجې نه دنیاوي څیزونو باندې هغوی نه پوهېدلی او دوی سره د هغوی په شان کې څه کمي هم نه راځي. البته دا دی چې د آدم علیه السلام نه درجه ښکته وه، د هغې هغوی ته پته نه وه. نو دا د دې مثال داسې دی چې کله د یو انسان یو څیز سره کار نه وي نو په هغه څیز باندې هغه نه پوهېږي. تانوي صاحب او بیان القرآن وغیره کې لیکلي دی مثال داسې دی لکه اوس مثلا یو ټیچر دی د کیمسټرۍ، د فزکس، د بیالوجي، زوالوجي، دا غټ غټ علمونه دي چې کله هغه لیکچر ورکوي او یو سټوډنټ پسې پلار تللی هغه مالته شاته کورسۍ باندې کینی وایي نن زه هم دا اورم یا فایده به راته وشي. نو هغه ټول فزکس، کیمسټري، اوقلیدس، جیومیټري هغې باندې هغه پروفیسر ډېر مدلل بیان ورکي، خو چې بار هغه سړی راوځي نو هغه زوی ته تپوس کوي چې پلاره ته خو هم ناست وې د سیر نه څو پخېږي، څه ویل؟ هغه وایي مړه ته خو څه خوشې څه ګډې وډې ویلې، وایي د سره پې څوک پوهېدل نه. هغه اوس دومره اعلی پروفیسر دی او ډېر لوی مضمون او سبجیکټ بیانوي او همدا سړی د دې زوی 2000 روپۍ فیس هم ورکوي دغه پروفیسر صاحب له. وایي زما زوی دی دا ډېر تکړه پروفیسر دی، خو چې بل اوس پخپله کېناستو وایي مړه خوشې غولې خوړل، وایي څوک پې نه پوهېده، ساده سړی دی، وایي الټه خبرې نه پوهېده پې. نو دغه رنګې فرشتې د الله رب العزت په دغه خبرو باندې نه پوهېدې، هغوی دې سره سروکار نه و، دنیا سره د هغوی سروکار نشته. دنیوي اشیا سره معده څه ته وایي، خوراک څه ته وایي، او مړېدل څه ته وایي، او بیا دې کې انسان کې انرژي راشي دا څه ته وایي، په دې قصو هغوی نه پوهېدې. نو ځکه د هغې جواب ورنه کړی شو. دا د هغوی فیلډ نه و، اسانه خبره دا د هغوی فیلډ نه و دې طریقې سره. یا مثلا بعض وخت کې ګوره یو ساده مثال دله در کوم، یو سړی د پښتو باندې نه پوهېږي او مثلا د ترجمه کې ناست دی، اوس د قرآن تفسیر دی خو دې کې د رحمان مونږ پښتو کې بیانو. یو سړي نه وروسته تپوس وکړه لکه څنګه چلو، یار مولي صاحب هم ډېر ښایسته شکل سره و او ډېر خواږه خواږه ایتونه ویل، خو زه په څه باندې پوه نه شوم ځکه د هغه غریب په دې ژبه نه پوهېږي، نو هغه سره دی نشه. د رحمان بابا شعرونه ووایه اوس پنجاب والا ته هغه پې څه پوهېږي، یا د بلې شاه شعرونه ووایه پښتنو ته نو هغه پې څه پوهېږي چې بلې شاه څه وایي. بلې شاه په هر یو شعر کې هو هو اخره کې راوي، هغه ګران شعرونه دي، عام سړی پې نه پوهېږي. مثلا یو مثال درته پیش کوم، د رحمان بابا یو څو شعرونه دي هغه وایي، نو په هغې باندې اردو خوان څه کوي چې بعضې پښتانه هم پې نه پوهېږي ځکه پښتو هغه پښتنو هغه لغت نه دی ویلی او هغه ژبې نه دی ویلی، پورې نه ده زده کړې. مثلا رحمان بابا وایي تشاهای شکر لب گل رخسار سے مغبغب په نادرو کې نادرا په عجبو کې عجب. اوس به دې پښتانه هم نه پوهېږي. تشاهای شکر لب گل رخسار سے مغبغب په نادرو کې نادرا په عجبو کې عجب. دغه نه دې څه نور شي ابې حیات چې حیات بیا منستا له شونډو لا سبب زلف تور مخ د سپین تر سپین سبا د زلف تور تر تور شب مخ د سپین تر سپین سبا د زلف تور تر تور شب. په دې باندې عام کسان نه پوهېږي چې دا څه تشبیهات دي پکې او څه خبرې دي پکې. نو دې طریقې سره بیا مخکې وایي عشق ساسی سبق نه دی چې حاصل شي له مکتب مکتب حال د مذهب وای عشق جدا دی له مذهب. اوس په دې شعرو باندې هم کس نه پوهېږي حالانکې هم پښتو ټکي. نو دغه طریقې سره رحمان بابا جي به شعرونه دي خو هغې باندې شعرا ادیبان یا پښتو سره چې ډېر تعلق لري هغه خلک پې پوهېږي، بیا د بلې ژبې والا انسان په هغې باندې نه پوهېږي. نو دغه شان فرشتې الله رب العزت دنیاوي هغه لیکچر آدم علیه السلام ته ورکو خو فرشتې په هغې باندې نه پوهېدې. نو بس اخره کې به وایي نه پوهېږي. ان کنتم صادقین که چېرته
تاسو په خپله خبره کې سم یئ رښتیني نو دا ووایئ هغې ونه ویلی شو په دې آیاتونو کې اوس مونږ نه بعد ما سوچ کوو چې دې کې څه مسایل راځي د مازدیګر نه واله ماسخوتنه پورې څوک چې دا درد نه شوی زه د دې یو آیات په دې تفسیر کې هر ځای کې چې ناست یم ما سره دغه غم چې دې آیات کې به څه مسله وي او څه ښکلې داسې یو میسج او یو پیغام چې موږ تاسو ته پیش کړو ځکه که قرآن صرف ته ساده انداز کې وې نو بیا او د دې وخت د معاشرې د حالات حاضره او مسله پکې نه بیانې نو دې خلکو ته د فایده نه کېږي او موږ او تاسو وایو چې دا اسلام او قرآن د ټولې دنیا دپاره نظام حیات دی یعنی دې کې هر څه خبرې شته اوس که دې کې صرف دا بیانې آدم علیه السلام داس چلو شو نو خلک خو پرې نه پوهېږي دا څه غرض و څه مقصد و نو یو څو خبرې زما ذهن ته رالي یو دا خبره چې ګوره الله رب العزت د فرشتو نه تپوس کوي نو یو مسله پکې دا شوه چې ازادي اظهار رای پکار ده یعنې الله رب العزت څه ضرورت چې فرشتو نه تپوس کوي الله خو فیصله کړې وه چې آدم علیه السلام به رالیږه دې کې موږ ته دا خبره ښیي چې یو ځای کې یو سوسایټي کې یو معاشرت کې یو اداره کې یو کلي کې یو جومات کې یو کور کې چې هر څه دي جماعت دی ګروه ده تاسو له پکار دی چې د هر یو کس نه تپوس کوئ او هر یو کس په خپل رای کې هغه آزادي هغه دې غلطه رای پیش کړي خو هغه رای ته پرېږده چې هغه خبرې وکړي لکه اوس الله رب عزت ته پته وه چې فرشتې په دې دنیاوي معاملات نه پوهېږي خو رای ته یې واغستله خیر دی خپله رای ورکړئ ازادي اظهار رای دا قانون پکې پاس شو نو دا قانون د دې نه معلوم شو چې رای ورکول پکار دي او کور کې هم کته یو کار کې بچو نه سې تپوس وکړه بچیه ستا څه خوښه ده کشر ماشوم نه وکړه بچیه ستا څه خوښه ده نو دې کې دوه خبرې وي یو دا دی چې هغه کې حوصله پیدا شي دویم دا دی هغه هم د کور یو فرض ځان محسوس کړي چې زم یو کس یم دریم دا دی چې بالفرض هغه ښه رای ورکړي نو ستا علم کې به اضافه وشي چې هلکه خبره یې ښه وکړه کشر دی خو خبره یې ښه وکړه نو هغه عمل به پرې وکړي نو فایده به وشي څلورم فایده یې دا ده که بالفرض هغه ماشوم یا هغه کشر کمزوري خبره وکړي نو ته به د هغه غلطي درست کړې چې نه بچیا دا تا خو خبره وکړله خو که دې باندې موږ عمل وکړو دې کې دا نقصان دی څومره غټه خبره فایده شوه نو هغه ماشوم ته به پته ولګېږي چې بهی رای داسې ورکول پکار دي او رای کې دا خبره مطمع نظر او مد نظر لرل پکار دي نو دا څومره غټه خبره شوه تاسو ګورئ د دې خانانو بچي ولې قمقلانی د غریبانانو بچي اوخیارانی او د خانانو بچي قمقلی ولې د خانانو بچي دی قمقل ځکه پاتې شي چې هغه اجرې ته راجمع شي نو اجرې کې چیلم پروتي لډو پرتی کریم بوټ پروتي نو بس ټول غریبانان کسان خیران راجمع کېږي اجرې ته راجمع کېږي څوک لډو کوي څوک کریم بوټ کوي څوک دغه کوي څوک سرګټ نه دغه کوي سرګټ سکي او دا ټول خان ورته فراهم کړي وي دا شیزونه نو د خان زوی چې راپاسي خبرې کوي یو خبره وکړي اټول ورته ماشاءالله خبره غلطه ځکه کسان به ځکه مخالفت نشي کولی به د سرګټ نه پاسي چیلم نه دی پاسي اجرې نه دی پاسي نو دا هغه غلطي نه درست کیږي ښه سړي ته پته چې دا خو کمقل سړی د خبرې ته یې ګوره د جامو کپړو ته یې ګوره پوزیشن ته یې ګوره دې خبرو ته یې ګوره خو هغه غریب سړی خو پوهي چې دا خان زوی غلط دی خو هغه نه وایي ورته ځکه وایي چې دا سمې الټه تا ته وایي کېنه په ارام کېنه په څه پوهېږي زمونږ چیلم ته ناست دی زمونږ اجره کې خورې څکې تم لا د خبرو شوې بس هغه وایي بس په ارام کېنه هېڅ هم مه وایه چوپ کې دی خیر دی شیخ فریده چپه خوله دی بهتري ده بس هغه غلی ناست نو ګوره د خان د زوی هغه غلطي په غلطۍ باندې پاتې شي سبا بله ناشري ته وکړي سبا بله ناگفتبي خبره وکړي بله کمزوري خبره وکړي ټول وایي پرېږدی مړه دا خو پورې قمقل دی نو بس دغه هغه غلطیانې پاتې شي نو ګوره ازادي اظهار رای ورکول پکار دي چې بھئی که څه غلطي وي نو وایي نو دې کې یو دا مسله معلومه شوه دویمه مسله پکې دا معلومه شوه چې کله رای تا نه طلب شي نو په خپل رای باندې بیا هټ درمي مه کوه چې خامخا زما خبره دې ومنلی شي لکه الله رب العزت د فرشتو نه رای طلب کړه مشوره نه رای ستاسو رای څه ده نو هغوی خپله رای بیان کړه نو الله رب عزت ورته ویلی نه ستاسو رای کې وزن نشته ویل ښه
بس فورا مې لا علم لنا وایي جی بس موږ ته تسلیم ده چې موږ نه پوهېږو. نو هټ درمي نه ده کول پکار. بعضې کسان تبلیغ کې یا مثلا مدرسو کې یا دغه رنګې چې کور کې مشوري صورت کې دا صورت ډېر راپېښېږي چې د چا مشوره ونه منلی شي هغه به یې خپوي زه زوړ ملګری یم او دا ګوره زما خبرې نه مني او زه مشر یم داسې نه کېږي. نو ګوره فرشتې په دغه وخت کې د ټولو نه مشرانې وي خو چې د هغوی رایې ونه منلی شوه هغوی هټ درمي ونه کړله اصرار یې ونه کړلو زور یې ونه لګو نو دا مثلا معلومه شوه چې کله د چا په مشورې باندې عمل ونه شي هغه له خفګان نه دی پکار لکه فرشتې خفه نه شوې. نو دې طریقې سره یو دا مسله او چې حاکم څه فیصله وکړي امیر څه فیصله وکړي مشر څه فیصله وکړي بس بیا هغې باندې دعا کول پکار دي چې په دې کې خیر دی. لکه فرشتې فوراً دعا وکړه لا سبحانک بس خدای دې پکې یا الله ته پکې خیر واچې او بس موږ سره علم نشته او ته صحیح پوهېږي. دا طریقه ده امیر به اطاعت کې دا خبره پکې ده شوه. درېیمه مسله پکې دا شوه یو دا معلومه شوه دا ما خپله دې تفسیرونو کې نه کړي دا ما د قرآن اشارات او دې کتلې خو دا احادیثو سره دا خبرې مؤید دي موږ دلیل کې درته هغه پیش کوو. یو دا دی چې طریقه د تعلیم دلته معلوم شوه چې طریقه د تعلیم کله ناکله چینج کول پکار دي. صرف دې طریقې سره چې استاد په بورډ باندې ولاړي او بس لیکل کوي او هلکان یې لیکي دا طریقه همیشه داسې نه دي کول پکار. زمونږ اکثر استادان چې په بورډ باندې لیکل کوي یا املا کوي او شاګردان یې لیکي دا طریقه نه دلته یو نوې طریقه ده. الله رب العزت فرشتو نه دې طریقې سره انبئوني سوالیه طریقې سره ما له تاسو خبر راکوي نو پته ولګي کله استاد له داسې پکار دي چې کله شاګردانو نه امتحان علي تاسو وایي جی هغه پهله چپټر کې څه یو طریقه دا ده که نه چې استاد په خپل وایي چې پهله چپټر کې دا خبرې دي. یو دا طریقه ده چې استاد شاګرد نه تپوس وکړي چې پهلنی چپټر تاسو ته پړاو شوی تاسو وایي چې دې کې څه دا طریقه کله ناکله کول پکار دي او دا خپل کور کې هم کول پکار دي. پوه یو ځل ماشومانو ته سبق وښایه یو څو خبرې وکړه سبا ورته بچیه ما تا ته څه ویلي یا چې کله م سبق وکړي نو فوراً تپوس کوه سوال کوه. نو دینه دا معلومه شوه چې سوالیه انداز کې تعلیم ورکول پکار دي. داسې نبي علیه السلام هم کړي دي خو دا کله ناکله نبی علیہ السلام هم یو ځل صحابهونه تپوس وکړو وایي هغه کومه ونه ده چې د انسان په شان ده صحابه به یې ګرځېدل هغه ونه یې کتله. دا بل ځای کې ما تاسو ته بیان کړي او دلته به طور استدلال درته بیان کوم. نو دین امام بخاري صاحب هم دا استدلال کړی چې سوال کول جایز دي خو د سوال قسمونه دي. اصل کې یو حدیث کې منع راغلی ده نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاغلوطات نبی علیہ السلام د داسې سوالاتو نه منع کړی چې بل انسان ته غلطې پریشانه کې. امام بخاري رحمت الله علیه چپټر قایم کړی چې د دین استادین کې دا رانشي چې هر سوال منع دی نه چې کوم سوال بطور تربیت وي او هغې کې ښه نیت وي هغه ښه شی دی. لکه نبی اسلام خپله سوال کړی صحابهونه چې وایي او قرآن کې یسألونک دا خلک تاسو نه سوال کوي. نو دا طریقه کله ناکله مفید وي په سوال کې. نو تعلیمي میدان کې کله ناکله دا طریقه مخپلول پکار دي چې سوال جواب شکل کې. نو که یو انسان ذهن معلومي هغه سوال سره معلوم کېږي. بله مسله پکې دا معلومه شوه چې د رعایا د ماتحت د جونیر د ښکته خلکو کله ناکله امتحان اخیستل پکار دي. ګینې الله هم داسې آدم علیه السلام را لېږلی شو فرشتو ته به ویلې به د آدم علیه السلام زه لېږم دا مشر شو دا شو دا خو امتحان یو طریقې پکې وکړه. نو پته ولګي د خپل رعایا نه خبرداري دپاره هغوی کله ناکله امتحان اخیستل پکار دي. ښځې نه هم کله ناکله تپوس کوه پلاني څیز څنګه شو دا شی څنګه شو ماشومانو نه د سکول باره کې د دکان باره کې د هر یو څیز کله ناکله خبرګیري الا. نو دې کې دا مسله معلومه شوه چې خبرګیري اخیستل پکار امتحان اخیستل پکاري. اختبار او امتحان ښه شی دی. دې وجې نه منتلي او چارنیمایي امتحانونه خلک کوي. موږ په مدرسه کې ماهانه جایزه لرو هره میاشت امتحان دا بهترینه طریقه ده. بله مسله ته دا معلومه شوه چې د عهدو تقسیم څه طریقې سره کول پکار دي. دلته ګوره د علم په اعتبار سره آدم علیه السلام مشر. نو دا مسله معلومه شوه چې عهدې او جاب نوکری اقتدار داسې لوی هر یو څیز دی د کور مشري د جومات مشري د هر یو څیز دا به اعتبار علم او فهم پکار ده چې د کوم سړي دماغ ډېر کار کوي او هغه باندې پوهېږي او صلاحیت لري.
ګینې الله د دې دنیا مشرانی فرشتې هم جوړولی شوې خو جوړ یې نه کړې ځکه هغې کې هغه صلاحیت نه و نو ځکه آدم علیه السلام بالمخلوق و نو پته ولګېده چې عهده او خلافت عهده ده مشري د ټولې دنیا حکمراني ریاست دا یو نو دا به اعتبار علم ورکول پکار دي موږ چې ورته ویلو میرټ باندې ورکول پکار دي دا خبره هم د دې نه ثابتېږي چې میرټ ته کتل پکار دي نو دا مسله هم دې ثابته شوه بله یو مسله دې دا ثابته شوه چې دنیاوي علوم هم فضول نه دي دنیاوي علوم هم د مسلمانانو او د انسانیت د کامیابی راز دنیاوي معیشت کې هم دی آدم علیه السلام ته لومبنی تعلیم چې ورکړی شوی د دنیاوي علوم ورکړی شوی د دې څه نوم دی د دې څه نوم دی د دې څیزونو فایده څه ده د دې نقصان څیز دی پته ولګېده که مسلمان د دین سره سره د دنیاوي علومو نه چشمپوشي کوي او ځان ته پټوي او دې کې محنت نه کوي دوی به تنزل شکاري دوی به د بل محتاج نو آدم علیه السلام چې الله را لېږلی پرفیکټ انسان یې را لېږلی مکمل هلته وله نبوت ورکو هلته وله علم ورکړو هلته وله دنیاوي څیزونه مښودل دې ته څه وایي دې ته څه وایي دې ته څه وایي اسمان ځمکه اوبو د دې فایدې د دې څیزونو باندې هم پوه کړه نو پته ولګېده د دین سره سره که انسان ساینس زده کوي ټیکنالوجي زده کوي دنیاوي نور علوم زده کوي دا پکار دي بل ځای کې الله رب العزت دا به د فرض درجه کې بیان کړي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وی تاسو د دشمن خلاف هر قسمه قوت حاصل کړئ هر قسمه قوت سره یو علمی انداز سره اسلام دین زده کول عقیدی لحاظ سره مضبوط دویم دا دی د معیشت لحاظ سره ټیکنالوجي لحاظ سره بمونو لحاظ سره ټینکونو لحاظ سره ساینسدانو لحاظ سره دا یاد لرئ ساینسدانان ډاکټران او انجینیران جوړول د دغه آیات په روشنی کې فرض دي کفایي دي فرض دي پوه شو صرف مونځ فرض نه دی دغه څیزونه ځکه الله مقابله وکړه د هغوی وکیل د سما یو کیس رالی عالمي سطح سره څوک به دا لړاوي چې داسې مسلمانانو کې یو تکړه وکیل وي یو انجینیرینګ مسله راله او د هغې د وجې نه هغوی اوس مقابله کوي د هغوی هغه انجینیرینګ له موږ شکست ورکول غواړو نو هغه ته په انجینیرینګ ورکولی شي ڈاکٹر د طب جواب ته په طب باندې ورکولی شي لوہا لوہے کو کاٹتا ہے دې وجې نه دیو نه اول ځل چې ټینک رالی انګریزانو راوستې یو سړي ورپسې تبر راغستی و ویل ته خو ما نه رامخکې شه هغه چې په یو ګزار وکړو وروره سړی درېیم کلي ته رسولی و هغه داسې ده که نه نو دا خو به د هغې مقابله په هغې باندې کوي نو په دې ایټمي طاقت باندې د خدای شکریه ادا کوئ او خدا دې زموږ ملک تعلیمي نظام ډېر کمزوری دی ډېر زیات کمزوری حد درجې کمزوری نو دې ته په دې کې بیان شوي دي چې ګوره وعلم آدم اسماء وایي د ټولو څیزونو عام دنیاوي علوم یې ورته ښودلي وو نو دنیاوي علوم هم زده کول پکار دي نن مسلمانان د هغوی د کمزورۍ یو وجه دا هم ده یو خو دا دی دین یې پرېښی دی اسلام نوم نشته بس صرف ظاهر دی دویم دا دی ساینس او ټیکنالوجي کې اسلامي ملکونه کمزوري دي دوی نشي اوچتېدی سر نشي اوچتولی یو سړي سره په لاس کې کلاشنکوف دی او تا لینده راغستې ده ته څنګه مقابله کې دغه دا نشي کولی نو دې وجې نه خپلو بچو باندې دنیاوي علوم هم وایي او عصري علوم هم پې وایي او تعلیم هم حاصلوئ خو د انګریزانو تعلیم او زمونږ تعلیم کې فرق څه دی موږ تعلیم هم برای دین کوو موږ دنیا هم برای دین کوو او هغوی دنیا برای دنیا کوي دا فرق دی موږ